د خروج نهایی دپاره نوی قانون کم یو دی ملګرو. د دې نه علاوه چې خروج نهایی کله ولګي نو آیا په دویمه ویزه باندې واپس راتلی شي یا نشي راتلی؟ دا ټول سوالونه په دې ویډیو کې انشاءالله زه تاسو سره ملګرو شیر کوم. ویډیو ټوله وګورئ انشاءالله چې دا ویډیو تاسو ټوله وکته نو د فاینل ایگزیټ د خروج نهایی په حوالې سره چې څومره سوالات دي تاسو په ذهنونو کې هغه به انشاءالله ختم شي. تاسو به د فاینل ایگزیټ د نظام نه به تاسو خبر شئ. ګورئ دوستانو د ټولو د اول خو په دې باندې خبره کوو خروج نهایی د دې مطلب دا ده چې ته په سعودي عرب کې په یو ویزه باندې موجود وي او دغه ویزه ته اوس مکمل ختمول غواړې، نور دلته کار نه کول غواړې او خروج نهایی یعنی فاینل ایگزیټ د سعودي عرب نه تلل غواړې، یعنی نور د دغه کمپنۍ او دغه کفیل سره کار نه کوې، نو ته خپل ویزه ختمې او په بله ویزه به یعنی قانونا د سعودي عرب نه تلل غواړې، دې ته خروج نهایی وي فاینل ایگزیټ. فاینل ایگزیټ دوستانو په هغه صورت کې لګي، د دې لپاره څه شرطونه دي ملګرو، هغه صورت کې لګي ملګرو فاینل ایگزیټ چې کله په تا پسې د ټریفیک مخالفي نه وي، ستا په نوم باندې ګاړی نه وي، ستا د خپل نوم نه به ګاړی لرې کې، د خپل نوم نه به بیلونه لرې کې، د خپل او اوس چې کوم نوی قانون راغلی دی ملګرو د خروج نهایی دپاره نو هغه ډېر امپورټنټ دی. ویډیو به ټوله ګورئ چې په منځ کې لږه لږه دغه نه کوئ چې ښه په ترتیب سره م پوهېږم. او که تاسو زما په یوټیوب چینل او فیسبوک باندې نوي یئ نو دواړه سبسکرایب کړئ او فالو یې کوئ. ښه نو دا به د خپل نوم نه به ته ټول بیلونه هر شیز به لرې کې چې کله ستا په نوم باندې هیڅ مخالفي نه وي، ستا په نوم باندې موبایل نه وي، ګاډي نه وي، بیلونه نه وي، د هغې نه پس به تا ته خروج نهایی لګي. ټیک شو دوستانو. نو چې خروج نهایی بیا تا ته ولګېده ملګرو نو ستا په نوم باندې څه نه نو بیا تا سره مخکې قانون دا و چې په 2 ورځې په اقامه کې پاتې وي نو خروج نهایی به فاینل ایگزیټ به تا ته لګېدو. اوس ملګرو ریسنټلی چې کوم نوی قانون راغلی دی ملګرو نو هغه دا دی چې که ستا په اقامه کې د 13 ورځو نه یو ورځ هم کمی نو فاینل ایگزیټ دا نه لګي. د دې خبر یاد وساتئ نه لګي. د دې نه علاوه چې ستا په اقامه کې 45 ورځې یا 40 ورځې نو د هغې اقامې مطابق به تا ته ټایم میلاویږي، یعنې که 40 اقامې مطابق به تا ته ټایم میلاوي څومره ورځې په اقامه کې پاتې وي. ټیک شو ملګرو. نو دې خو تاسو خیال وساتئ چېرته په دغه کې ستاسو ویزه چېرته خرابه نه شي، دغې خبرې هم خیال وساتئ. ټیک شو ملګرو. که 60 ورځې ټایم پکې تا ته میلاو شو اقامه کې د 40 ورځې وي نو 60 ورځو نه مخکې به ته ځان د سعودي عرب نه به ته ځان وباسي. ټیک شوه. سعودي عرب نه به ځان وباسي. اوس که ته اوس چې کوم ریسنټ نوی قانون چې راغلی هغه څه دی ملګرو، که ته اوس مخکې به که ستا خروج نهایی ختمه شو ته په سعودي عرب کې پاتې شوې نو ستا صرف خروج نهایی به موجود وه، په سیسټم کې نور به څه نه و. د هغې نقصان به کفیل او کمپنۍ ته دا و چې څو پورې به ته د سعودي عرب نه وتی نه وي نو د هغه په نوم باندې به بله ویزه به نه راوته. اوس څه قانون راغی ملګرو؟ اوس قانون دا راغی چې ډېر خلک به داسې پاتې کېده اوس چې خروج نهایی چاته ولګېده او هغه د سعودي عرب نه ونه وتو نو په مقرره مدت کې ونه وتو نو اټومیټیک به دغه هروب کېږي. نو چې هروب وشي نو بیا کمپنۍ او کفیل بله ویزه ځان له رایستی شي، بیا به ته په سعودي عرب باندې به بیني، بیا به واپس نشي راتلی بلې ویزه باندې. نو د دې خبرې د ځان سره خیال وساتئ. یا په څه کیس کې وغیره کې هېڅ کې ته مطلوب نه وي او په قانوني طریقه باندې ته د سعودي عرب نه وتې نو واپس په بله ویزه باندې اینی ټایم راتلی شي. دا خو هم ستاسو د سوالاتو د ملګرو. اوس بل یو امپورټنټ سوال دی د ملګرو، هغه دا چې آیا کله خروج نهایی ولګي نو بیا سړی بلې کمپنۍ ته یا کفیل ته تنزل کولی شي که نه؟ ګورئ ملګرو کله چې خروج نهایی ولګي سړي ته یو ملګري ته خروج نهایی ولګېدو نو په سیسټم کې ستا ویزه هلته بیا خروج نهایی شو کېږي، ستا ویزه ختمه شوه، تا ته خروج نهایی شو نو چې کله په سیسټم کې خروج نهایی یعنی فاینل ایگزیټ موجود وي نو هلته ستا ټرانسفر نه کېږي. ستا ټرانسفر په هغه صورت کې کېږي چې کله خروج نهایی ته کینسل کې اوس ستا 60 ورځې نه دي پوره شوي او په دې کې کفیل هم ستا راځي چې یاره خروج نهایی ته ما لګول ده او ستا تا ته بل ځای کې کمپنۍ درته چېرته آفر وکړو چې یاره موږ ته ټرانسفر وکړه نو آیا دا کیدای شي؟ بالکل کیدای شي، خو د هغې دپاره شرط دا دی چې ستا اقامه ویلډي ملګرو اقامه کې ټیم وي. نو چې اقامه کې ټیم وي او خروج نهایی هم نه دغه شوی دا خروج نهایی بیا کینسلیږي بغیر د پیسو نه، په دې باندې اسم دغه نه راځي، خو د کفیل رضامندي شرط هغه به د خپل سیسټم نه کینسل کړي، اقامه کې به د ټیم ته بیا بلې کمپنۍ ته ټرانسفر کولی شي په هغه صورت کې چې اول به ستا فاینل ایگزیټ کینسل وي. که فاینل ایگزیټ کینسل شوی نه نو بیا نه کېږي. ټیک شو ملګرو. نو دا یو څو سوالاتو ملګرو چې ما تاسو سره شیر کړه. امید د ملګرو چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي، که د دې په حوالې سره ستاسو نور هم
څه سوالات دي د خروج نهایي په حوالې سره نور هم ستاسو څه سوالات دي نو ضرور تاسو زمانه په کمنټ سیکشن کې هغه سوالات تپوسلی شئ انشاءالله زه به دله جواب در کوم امید د ملګرو چې ویډیو به م خوښه شوي لازمي دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او زما د یوټیوب چینل فیسبوک ټیک ټاک ټول سبسکرایب کړئ چې دا رنګ ویډیو انشاءالله ستاسو مخې ته راځي او د سعودي عرب د نظام او د قانون نه تاسو خبرېږئ یو جهان مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته